ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا بشير له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قابل قدر حاضرین و عزتمندو مسلمانانو ورونو ما ستاسو وړاندې د رب العزت د خوږ او معزز کتاب قرآن مجید نه د سوره محمد یو دوا آیاتونه مبارکه تلاوت کړل. په دې آیاتونو مبارکو کې رب العزت په اول آیت کې تخویف ذکر کړي چې دا خلک ایمان نه راوړي او د حق تابعداري نه کوي. دوی څه تناس دي تناس چې قیامت راشي نو بیا به دوی ایمان راوړي او بیا به دوی دیندار شي. د قیامت هغه علامات خو الله ښکاره شوي دي او کله چې قیامت قائم شي او قیامت راشي نو بیا خو نصیحت منل ایمان راوړل نیک سړی جوړېدل پیدا نه ورکوي. مخکې نه ځان برابرول پکار دي. نو چې هر کله مخکې نه د خپل عمل او د خپل عقیده اصلاح پکار ده نو الله وی فعلم انه لا اله الا الله پوښه چې نشته بل حاجت پوره کوونکی مگر یو الله دی. دا علم خو نبی علیہ السلام ته معنی دا همیشه د پاره بدا عقیده ساتي. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
د خپل بوج لپاره خلاف اولا کار د پاره د الله نه بخنه غواړه. مومنانو د پاره غواړه، د مومناتو خذو د پاره د الله نه بخنه غواړه. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله ستاسو د اوړېدو په ځای پوهیږي، ستاسو د آرام په ځای پوهیږي، ستاسو ټول حالات الله ته معلوم دي. یعنی زما عزتمندو دی آیت کې الله وی فقد جاء اشراطها. په تحقیق سره د قیامت اشراط او علامات راغلي دي. ګوره دا مسله یاد ساتئ، د مسلمانانو عقیده دا ده چې قیامت به ضرور راځي. خدا مسله چې قیامت کله راځي نو دا یو الله ته پته ده، بل چا ته پته نشته. خو د قیامت د پاره تیاری به مسلمان کوي او دا به عقیده وي چې قیامت به ضرور راځي. او چې کله قیامت قائم شي نو بیا به الله د مخلوقات سره حساب کتاب کوي. او الله وی میدان محشر کې به خلکو ته خیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. چا چې د ذره برابر ښه عمل کړي نیک عمل هغه به ورته ښکاره شي به ویني، او چا چې د ذره برابر بد عمل کړي نو هغه به خپل بد عمل مو ویني. نو قیامت ضرور راتلون کې دی. د قیامت د پاره تیاری کول یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله او د ایمان والو اے مومنانو د الله نه ویریږئ او یو نفس د دې ته سوچو کې چې سبا د پاره چې قیامت دی راغله د پاره د څه عمل مخکې کړی دی. قیامت به ضرور راځي او هغه علامات او نخې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښودلې وي هغه ډېر زیاتې د هغې نه څرګندې شوي دي او لږې پاتې دي چې هغه منقریب څرګند شي. تاسو ته صرف هغه اشراط الساعات علماء وی اشراط هغه وړو علامو ته وي چې د قیامت د راتلو نه مخکې هغه ښکاره کېږي، د هغې نه پس به بیا قیامت راځي. هغه وړې نښې د قیامت د راتلو چې اشراط ورته وایي چې نبی علیہ السلام د هغې په شونګوي ورکړي و هغه سوي ښکاره شوي دي نه او که نه دي ښکاره شوي. نو یو حدیث پاک کې راځي د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، مشکات کې دا روایت راځي. هغه وی چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اورېدلی چې د قیامت د علاماتو نه بعض علامې بدای ایرفع العلم چې علم به د خلکو نه اوچت شي، علم بنی علم به ختم شي، ويكثر الجهل او جهل به خلکو کې زیات شي، ناپوهي به زیات شي. اوس خو که تاسو ګورئ نو خلکو کې جهل کم دی علم زیات دی، خو علم هغه علم دی چې ګورئ هغه د دنیا علم دی، د دین علم ډیر کم دی اوسم. او نبی علیہ السلام فرمایي بل نه خبر قیامت دای چې ويكثر الزنا، زنا به عام شي، زنا به زیات شي. او بعینه نن دور دی، دا د قیامت علامات دي، مقدمات شروع دي. نبی علیہ السلام فرمایي زنا به عام شي، زنا به زیات شي. او چې دغه وخت تیریږي نو تاسو به وګورئ چې دا زناګانې به بیا ښکاره په ښکاره باندې شروع شي. اوس هم د هغې لپاره قانون جوړ دی، وی یاره که کله هلک او جنۍ په رضا باندې زنا کوي نو په هغې باندې به زور نه وي، ای به قانون کې مجرمان نه وي. که په زور باندې نو بیا خیر دی. د شریعت په قانون کې که په زور ده او که په رضا ده دواړه حرام او ناروا دي، د هغې حد شته شریعت کې هغه به قایمېږي. نبی علیہ السلام وی د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا ده چې زناګانې به زیاتې شي. ويكثر شرب الخمر، ويكثر شرب الخمر، د شراب اسکل به عام شي، شرابیان به عام شي. حتی چې علی الاعلان په ښکاره باندې به خلک شراب څکي. ويقل الرجال ويكثر النساء، سړي به کم شي او ښځې به زیاتې شي، نارینه به کم شي او زنانه به سوا شي. یا خو به دغه شان پیدا کوي الله سړي کم او زنانه ډېرې. او یا علما وایي جنګونه به زیات وي،
په یو جنگ کې به ډېر سړي مړه کېږي او ښځې به پاتې کېږي. نو سړي به کمیږي او ښځې خو به جنګونه نه کوي، نو به پاتې کېږي، ډېرېږي به. دا به د قیامت علامه وي. تر دې پورې چې نبی علیہ السلام فرمایي د یو سړي دپاره د هغه په پرورش کې به 50 زنانه پاتې کېږي. د 50 زنانو به یو سړی نگراني. دا نه ګڼي چې دا 50 واړه به د هغه ښځې وي، ښځې به نه وي. مقصد دا لکه امام ملا علی القاری رحمه الله په مرقات کې ذکر کړی دی، ولیس المراد انهن زوجات له. دا مراد نه دی چې دا به هغه ټولې بیبیانې، بلکې بل اعم منها من الامهات والجدات والاخوات والعمات والخالات. سبه پکې میندې، سبه نیاګانی، سبه خويندې، سبه پپوګانی، سبه ماسیګانی، ټولې به دغه یو کس په پرورش کې ناشتي. سړي به دومره کم شي. او بیاینه دا دور تاسو وینئ، نن پلان کېږي کې د ماکاو شو دومره سړي مړه شول، نن پلان کېږي کې د ماکاو شو دومره پکې مړه شول، نن پلان کېږي کې داسې حادثه شو دومره سړي مړه شول. دا د قیامت هغه مقدمات رو را روان دي. سړي به کمیږي او ښځې به سیوا کېږي. دارنګې بله علامه د قیامت نور علامې نبی علیہ السلام ښودلې دي. مشکات کې روایت راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته، هغه سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي، دا مې اوریدلی دي چې یقول چې هغه ان بین یدی الساعه کذابین فاحذروهم. نبی اسلام فرمایي د قیامت دراتلو نه مخکې په دې خلکو کې به دروغجن خلک عام شي، دروغ به خلک ډیر وي. نبی اسلام فرمایي ځان ته نه وساتئ، د دروغجنو خلکو نه ګورې ځان وساتئ. د دې وجنه مولا علی القاری رحمه الله ذکر کړی په مرقات کې، وی اراد منه کثرت الجهل وقلت العلم. وی مقصد دا دی چې دغه وخت کې به په خلکو کې ناپوهي زیاته شي، علم به خلکو کې کم وي. نو د ډېرې پوهې د وجنه به خلک په دروغو کې مبتلا وي، دروغ به وي، د دروغ روایتونه به جوړوي. والاتيان بالموضوعات من الاحاديث وما يفترونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق بر ځان نه ځان حدیث جوړي، موضوعي روایتونه به راوړي، نبی رسول الله ته نسبت کوي. وی نبی رسول الله داسې ویلي، د قیامت علامه ده. ګور حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې نبی رسول الله فرمایي په ما باندې دروغ وي، قصدن مدن را باندې دروغ وي، دې سړي د ځان لپاره د جهنم ټکانه تیار کړله. دروغ ویل پیغمبر اسلام باندې ګناه کبیره ده. او اوس پر خلکو کې دا شریش د حدیث کې راغلي، پته نشته چې حدیث شاری کړي. د حدیث د اول او د اخر پته به ورته نه یو حدیث پاک کې راغلي دي، نبی رسول الله باندې ورړي. د آیات اوساته ارس په نبی رسول الله ماړه وای. نبی رسول الله فرمایي، کفا بالمرء کذبا ايحدث بكل ما سمع. بس بندر پر دغه دروغ بس ته کنه چې ساوري هغه خلکو ته بیانې، نه دغه سوچ پکول غواړي چې دا رښتیاري کې دروغ دي، صحیح کې غلط دي. نو یو نه خبره قیامت د نه خو نه دی چې داسې مولیان به پیدا شي چې دروغ حدیث به جوړي او خلکو ته وایي نبی رسول الله دا ویلي دي او نبی رسول الله دا ویلي دي. دارنګه مولا علی القاری رحمه الله فرمایي داسې خلک به پیدا کیږي چې هغه د نبوت دعوی وکړي، وایي به زه نبی ما، د دروغو دعوی وکړي، دا هم دروغ دي. دارنګه بیا غوي دا قولم پکې بعض علماء کړی دي چې داسې خلک به پیدا کیږي، جماعت يدعون اهواء فاسده ويسندون اعتقادهم الباطل اليه صلى الله عليه وسلم كاهل البدع كلهم. ودا څه خلق به پیدا کیږي چې هغه به بدعات په دین کې کوي او دا غي نسبت په پیغمبر اسلام ته کوي، دام کذابین دي کنه. ځان نه بکار شروع کیو دا پیغمبر اسلام کړو. نبی اسلام فرمایي دا د قیامت علامات او علامات د داسې خلکو نه ځان اوساتئ. دا ډېر اشراط الساعات دي. یو حدیث پاک کې راځي، یو پیرا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو باندې چی راغی او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو چې د الله پیغمبر قیامت بکړي. د بخاری صحیح حدیث کې راځي، نبی رسول الله ته مت الساعه، اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت بکړي.
کله به قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه کله چې امانت ضایع شو نو بس بیا د قیامت انتظار کوه دغه د قیامت وخت دی دغه وخت کې به قیامت راځي اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه کله چې امانت ضایع شو کله چې امانت کې خیانت شروع شو نو د قیامت علامه ده هغه صحابیو ته فرمایي وکيف اذاعتها یا رسول الله اذا الله پیغمبره د قیامت د امانت د ضایع کېدو نه خبر صحیح څنګه به امانت ضایع کیږي څه مطلب دی نبی اسلام فرمایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې اختیارات هغه چا تواله شول چې هغه د هغه لایق نه دي نو د قیامت نه خدا کله چې نه اهل خلقو ته اختیارات اواله شي کار اواله شي چې هغه د هغه لایق نه د قیامت علامه ده اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې نه اهل ته یو شی اواله شنو د قیامت علامه ده د قیامت نه خلا بیا د مشکات یو شرح د مرقات المفاتيح د مولا علی القریح مولا بار جل کې ده هغه وی د امر نه مراد څه شی دی وای د حکومت اختیارات دي کله چې حکومت نه اهل خلق له پلاس باندې راغی د قیامت علامه ده کله چې د حکومت لایق نه او حکومت ورته ملاو شونه د قیامت نه خدا امارت د مشرت لایق یو سړی نه دی هغه مشر شونه د قیامت نه خدا یو سړی د قضاوت او د فیصله لایق نه دی هغه قاضی توب ملاو شو هغه له حکومت ملاو شونه دا سړی د قیامت نه خدا په دې باندې بیا نورم قیاس کوي لکه ګورا یو سړی د تدریس لایق نه دی او هغه خلکو متلته کې نه ولې چې ته سبق خایا هغه خپل نشي ویل نه بل ته وسوخي یو سړی د امامت لایق نه دی خلکو امام کړي دی د قیامت علامه دي یو سړی د فتوی لایق نه دی چې هغه نه څوک تاسو د فتویو کې خلکو ته مفتی جوړ کړي دی تاسو نه کوي دا ټول په امانت کې خیانت دی اذا وسد الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعه کله چې اختیارات نه اهل خلکو ته ملاو شول د قیامت علامه ده او بیا مولا علی قریم الله فرمایي نه اهل سوق دی وای من لم یوجد فی شرایط الاستحقاق نه اهل هغه سوق دی چې پای کې د استحقاق شرایط نه موجود چې هغه د غشي لایق نه هغه مشر شي لکه څنګه کن نساء لکه زنانه شوي چې خزه د ملک مشره شونه د قیامت نه خدا لکه زنانه دومره علم نشتا دومره مهارت نشتا کن نساء لکه زنانه شوي چې زنانه مشرانه شوي په سړو باندې نو بس د قیامت علامه ده نبی اسلام چې کله خبر شو چې بادشاہ مړ شو لوري حاکم شو نبی اسلام فرمایل الان هلكت الرجال اسړي هلاک شول د سړو د هلاکت دغه وس وخت دی چې کله په دې باندې خزه حاکم شونه بس دې به تبا کیږي دارنګه قرآن حکم دی الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله پاک فرمایي سړي حاکمان به په زنانو سړي مشران به په زنانو سړي دغه مقام به په زنانو باندې اوچتوي وجه صدا الله پاک دو وجه خودلی دی یو دا چې بما فضل الله بعضهم على بعض الله سړو له مقام ور کړی دی الله غره کړی دی چا په کې کار څه دی دویم دا و بما انفقوا من اموالهم سړي به ځکه حاکمان وي چې دی په خزو باندې به مال لګي په بیانو باندې به مال لګي دی به ګټي پاغې به لګي د سړو د حکومت دا دوه وجې دي یو الله علت وهبي یو علت کسبي یو الله بخل علت دین یو د انسان د کسب سره تعلق ساتي دا دواړه ماده په سړو کې دي بیا دا جدا بحث دی وګور خو بهر حال کله چې د ملک حکومت او د ملک مشرت د علاقې مشرت خزو ته حواله شونه د قیامت نه خدا کله چې ماشومان ته حواله شونه د قیامت نه خدا نابالغ معصومان نابالغ لکان هغه د ملک اختیارات په لاس کې والی د مشرت اختیارات په لاس کې واخلي د قیامت علامې دي والجهل والفسق والبخيل والجبان مولا علی القری رحمه الله وی کله چې د ملک اختیارات د ملک حکومت دارنګي د یو شی حکومت او مشرت
جاهلانو ناپوهو خلکو له په لاس باندې ورغې نو دا د قیامت علامه ده. د حکومت په طریقه نه پوهېږي، حکومت کې د قیامت علامه ده. نو د امامت په مسلو باندې نه پوهېږي او امامت کوي، د درس او تدریس په احکاماتو نه پوهېږي او درس او تدریس کوي، دا ټول د قیامت علامې دي. دا نن چې د امت دومره په پریشانو کې مبتلا دی، وجه څه ده؟ خو بس دا نقصان خو همدغه دی چې د خلکو دا تمیز نه دی کړی چې دا سړی د دې شي لایق دی که نه. خو بس چې هغه وایي زه یم دی، وایي دی بلکل دی، او چې د هغه د خولې نه څه راوځي نو هغه بلکل حرف اخري، بس هغه مونږ منو. بیا د ملا لباس جوړول خو اسان کار دی، خو بس سپینه جوړه واغونده، پټکې په سر کا، سترګې تورې که، نو بس ته غټ مولوي صاحب ستوره چې د غټ پټکې والې زوره به غټ مولای، او چې څه وایي نو بس هغه ستا خبره صحیح ده، بلکل صحیح ده، ځکه استاد د قرآن نه وایي که نه، ځان نه خو نه وایي. یو شان وایي، بل شان وایي. د ملک دومره اختلافات د دې وجې نه پیدا دي. دا د قیامت علامات دي چې یو سړی د یو شیز لایق نه یو، هغه ته د هغې مستحق، د هغې لایق وګرځي، هغه شیز ورته حواله کړي، نو بس دغه نقصان دی که نه. ګوره په کار دا دی چې یو سړی په یو شیز نه پوهېږي چې هغې ته نه مخکې کېږي. یو سړی په حکومت نه پوهېږي چې زما په خلکو باندې څه حق دی، د خلکو ما څه حق دی. امام په امامت نه پوهېږي چې د خلکو زما باندې څه ذمهواري ده او په ما باندې د دوی څه ذمهواري ده. عالم په دې نه پوهېږي چې زما څه ذمهواري ده او زما د قوم څه ذمهواري ده، نه دی کوي هغه کار. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې ګاډي ته ناست دی، ډریونګ کوي، د ګاډي د ګیره بدلولو باندې نه پوهېږي او تا ګاډي ته کښېنه، نو څه خیال دی؟ بچ بشي. اذا كان الغراب دلیل قوم، اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين. چې کارغه د قوم له مشر که چې ته زمونږ مشر یې، نو خو به ډیران به درته ښیي، نو د غلو لار به درته ښیي چې دغه ځای کې ډېر ښکلي مزېدار ځای دی، مردار یې به درته ښیي. نو اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين. دا د قیامت علامه د نبی رسول الله د بخاري حدیث دی. نبی رسول الله فرمایي چې کله نه اهل ته یو شی حواله شو چې هغه د هغې لایق نه، قیامت نښه ده. بس ګوره د نبی رسول الله په دور او زمانه کې هغه سړي ته به حکومت نه میلاوېده، هغه سړی به حاکم وقت نه جوړېده، کوم سړي چې به دا وي چې ما له عهده راکوي، چې وي زه لایق یم، نو وي ته لایق نه یې. هغه سړی به راټینګو چې هغه به وي زه نشم کولی، دی به وي نه ته به کوې. او نبی رسول الله فرمایي څوک چې په چغو باندې غواړي دا شی به ورته میلاو شي، خو د الله امداد به سره نه وي. او چې کوم سړی نه غواړي او خلک یې هغه له په زور ورکوي، نو ټیک ده چې هغه شی به هغه ته میلاو شي، خو د الله امداد به هغه سره وي. بهرحال صرف دا مې تاسو ته وایي چې د قیامت په علاماتو کې یو علامه به دا وي چې نااهله خلک هغې ته به اختیارات میلاو شي، هغې له به یو عهده میلاوېږي، یا به د هغې لایق نه چې هغه هره عهده ده، که د امامت عهده ده، که د مفتیتوب عهده ده، که د ډاکټرۍ عهده ده، که د حکمت عهده ده. لکه که نن سبا تاسو ګورئ ټول یو دوکه دړکه په دې ملک کې روانه ده. ملا علي القاري وایي نااهله لکه زنانه شوې، ماشومان شول، جاهلان شول، ناپوهه خلک، فاسقان شول، دارنګې بخیلان خلک شول، بزدله خلک شول، چې دا په قوم کې مشران شي او د عهدو مالکان شي، دا به د قیامت نه ښیي. دا شیان شروع دی. دارنګې د قیامت په علاماتو کې ډېرې علامې دي. یو بل روایت مسلم شریف روایت د مشکات هم نقل کړی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی رسول الله یو ورځ بیان کو، او نبی رسول الله وی چې لا تقوم الساعه، قیامت به نه قایمیږي تر هغه وخت پورې حتی یکثر المال، تر دې پورې چې مال زیات شي، مال به سوا شي. او دغه دور روان دی. ورو تاسو د خپل مشرانو تاریخ به یادي چې د هغې په زمانه کې مال څنګه و، اوس څنګه دی، همدغه ځمکې وې، همدغه جایداد و، د هغې پکې څنګه ګزاره، اوس څنګه ده. دا د قیامت علامه ده چې نبی رسول الله فرمایي مال به سوا کېږي. او یو بل حدیث کې راځي د قیامت نښه به دا وي چې دا ځمکه به د خپلې خزانې په خپله باندې بار راولي، په خپله باندې به بار راولي. او بیا کله چې قیامت قایم شي په هغې وخت کې خو به هر څه بار راولي. قرآن ویلي دي نو یومئذ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. الله وی کله چې زلزله راشي دا ځمکه وخوځولی شي، واخرجت الارض اثقالها، دا ځمکه به د خپل بوجونه د خپل خزانې بار راولي، مړي به بهر راولي، خزانې به بهر راولي.
وقال الانسان ما لها، انسان به چې ځمکې له څه چلو شو، دا خو هر څه په بار باندې راولي. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. الله په دغه وخت کې دا ځمکه به خپل خبرونه په خپل باندې بیانوي، خپل حالات به بیانوي، ځکه ستاره دې ته حکم کړی چې داسې وکړه. نو د قیامت دا علامونه یو علامه بدایي. نبی رسول الله فرمایي چې مال به ډیر شي، دومره به ډیر شي چې حدیث پاک کې راځي او سړی به د خپل مال زکات راواخلي دی به ګرځي. دومره به څوک نه میلاویږي چې دنه زکات قبول کړي، دومره به څوک نه میلاویږي چې زکات یې واخلي. او دا لږونه وخت پس تار روان دي ان شاء الله. سړی به زکات ګرځي او به ګرځي په علاقه کې، ابو ته مال خپل زکات نه چاله ورکمنو، دومره به مال سیوا شي. او نبی رسول الله فرمایي حتا تعود ارض العرب مروجا وانهارا. نو قیامت د علاماتونو یو علامت دام ده چې د عرب غزمه کې چې څومره پاسمانده وي او څومره په خطر روانه وي، هغه کې بهر سډیر شي. حتا تعود ارض العرب مروجا وانهارا، باغونه او نهرونه قسمه قسم شذونه بای کې سراوزي. دا به د قیامت د علاماتونو اوس هغه تشاغه شم شروع شوې ده. دا اکثر علامې ښکار دي، ډېر کمی علامې چې هغه پټې دي. ان شاء الله چې تبل جمعه کې وزر هغه بیا وضاحت وکم. هغه لوی لوی نخې چې پیغمبر اسلام ویلي خالی هغه نه ښکار شوی، دا وړي وړي نخې چې د قیامت مقدمات دي هغه شروع شوی دي. د دې وجنه حدیث پاک راځي، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، دا د مسلم روایت ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. نبی رسول الله فرمایي تر هغه وخت پورې به قیامت ناراضي، دنیا به روانيږي، تر سوچ په خلکو باندې داسې دور نه راغلي چې وسړی بلار شي مقبره کې په قبر باندې د پاسه بسملی، په قبر باندې به اوړي راوړي، وای به هي خدای پاکا چې د دې مړي په ځای باندې زه په دې قبر کې دفن نه دا بخوا چې زوړ د دنیا ته راغلی نه دا بډې راخوا، په خپل جون بل خلک دومره تنګي. هر قیامت علامه ده چې وای به خدای پاکا کړه دې سړي په ځای باندې زه په دې قبر کې دفن نه دا بډې راخوي. نبی رسول الله فرمایي ولیس به الدین الا البلاء، دا به مصیبت د وجنه نه، اما دا به دین د وجنه نه، د دین غم وسره نه، خو د دنیا مصائب به دومره دې په مخ اغستې، دومره به په مخ باندې غستې چې دې وای کاش که زه په خوا مړ نه ډیره بخوا. او سم دغه دور دی، هغه مالدار خلک د دنیا په پریشانو کې دومره مبتلا دي چې هغه له غمو د لاس خوب نه ورځي ګولې اچي. یا ولیس به الدین الا البلاء، دا د عادت د وجنه نه دی، بلکې د مصائب نه به دومره تنگ شوی، د مصیبتونو نه به دومره تنګي چې دی وای چې خدای زموږ نه دا بډې راخوا. هر قیامت علامې دي. د دې وجنه یو اوږد حدیث دی چې پای کې نبی اسلام د قیامت علامې ښودلې وي. په کار چې سړی سوچ وکړي چې دا علامې شروع شي مال څه په کار دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اسلام ویلي دي، ترمذی روایت ده، عزت تخذ الفیء دولا والامانه مغنما والزکات مغرما وتعلم لغیر الدین. نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت حال ذکر کو او د آخر زمانه حال ذکر کو. الفیء دولا، بعض لغاتو کې راځي د تخذ الفیء دولا، معنا دا ده کله چې خلک مال فی د عام غریبانو مال خپل مال وګڼي، دا د قیامت نه خلا. کله چې د غریبانو حق مالداران خلک خپل حق وګڼي، غریب ته د هغه حق په صحیح طریقې باندې نه میلاویږي، دا د قیامت نه خلا. کنه لکه د غریب په نوم باندې خیراتي پیسې راځي، د زکات پیسې راځي، هغه باندې مالداران خپل ځان له غم خادي شروع کړی دي. کله چې د غریبانو مال فی مال خپل مال وګڼل شو، دا د قیامت علامه ده او د قیامت نه خلا. والامانه مغنما، کله چې امانت مالی غنیمت وګڼل شو، چا سره شي کې خود دې ځکه خیر کار روان شو، هغه امانت کې خود دې راغی نه غلط مطلب اخلي. والزکات مغرما، او زکات تاوان وګڼل شي، زکات به خلک نه ورکي. وای ښا
دا دومره زکات به زه اوس وباسم دا خو ډېره ګرانه ده یاره په دې خو ما بلا خرچې شوي دي بلا تاوانونه شوي دي اوس به زه دومره زکات وباسم والزکات مغرمه کله چې زکات تاوان وګڼلی شي دا قیامت نښه وایي اوس ډېر خلک زکات نه ورکوي ولې دا خو بلا خرچې به شوي دي دا دومره پیسې به زه وباسم حالانکې دا یاد وساتئ زکات سره مال کې تاوان نه راځي بلکې زکات سره مال سیوا کېږي قسم سره نبی علیہ السلام فرمایي زما د الله په ذات قسمی ما نقص مال عبد من صدقه د بنی آدم مال الله د خیرات د وجنه او د صدقې د وجنه نه کمی بلکې نور یې سیوا کوي خدا به د قیامت علامه چې والزکات مغرمه زکات به خلک تاوان وګڼي زکات به نه وباسي مال به سره ډېر دولت به ډېر وي خو چې څومره مالداره کېږي دومره به زړه نه چاپېره کېږي بیا نبی علیہ السلام وایي وتعلم لغیر الدین علم به حاصلیږي خو د دین دپاره به نه د دنیا دپاره به د مال دپاره به دولت دپاره به لکه اوس سکولونو ته کالجونو ته خلک روان دي بلا خرچېږي دې کې د خدای رضا وي وتعلم لغیر الدین تعلیم به حاصلیږي خلک به تعلیم کوي خو د دین دپاره به نه د دنیا دپاره به وتعلم لغیر الدین او که دیني تعلیم هم حاصلوي نو هغه به د څه مفادو لپاره وي چې سکول کې امتحان کې به پاس شمه پارچه پاس کما او چې امتحان تیر شي نو بیا خبره ختمه وتعلم لغیر الدین تعلیم به کېږي خو د دین لپاره به نه دنیا لپاره به واطاع الرجل امرأته سړی به د خپلې ښځې خبره منل شروع کي او د الله به خلاف شروع کي که ښځه ورته وایي چې دا کار کوو دی وایي ښه که هغه ورته وایي چې نه کوو نو دا به وایي ښه دې ته به نه ګوري چې زما د رب څه حکم دی الله څه وایي هغه به منل غواړي بس د ښځې تابعدار به او د الله مخالف به د الله خلاف به کوي دا به د قیامت نښه وي واطاع الرجل امرأته وعق امه د ښځې به منلی کېږي او د مور به خلاف کېږي واطاع الرجل امرأته وعق امه سړی به د خپلې ښځې مني او د خپلې مور نافرماني به کوي د مور خلاف به کوي دا د قیامت نښه ده دارنګې واقصى وادنى صديقه واقصى اباه دوست به ځان ته نږدې کړی هغه سره به مینه هغه سره به د راز خبري هغه سره به محبت وي پلار به ځان لري کړی پلار سره بلندین نه ساتي پلار سره به تعلقات نه ساتي پلار سره مشوره نه کوي او دوست سره بار څه کوي دا د قیامت علامې دي الله وظهرت الاصوات في المساجد او بل نخه د قیامت دار چې جماعتونو کې आवाजونه عام شي په زور زور به جماعتونو کې आवाजونه کیږي وظهرت الاصوات في المساجد په جماعتونو کې به پوښتنه چې تواز باندې خبرې کیږي اوس دا شی پر هر جماعت کې شروع دی د بهر نه براشي نو په جماعت کې به خبرونه خلی دا د قیامت نه خلخه وظهرت الاصوات في المساجد په جماعتونو کې به आवाजونه عام شي خبرې وکيږي ګور په دې ځبانه مولا علي القاری رحمه الله مرقات کې لیکلي دي حنفي عالم دی وای وقد نص بعض علماءنا بان رفع الصوت في المسجد ولو بذكر حرام وای زمونږ بعض علماء په دې مسله باندې تنصیص کړي دي چې ګوره په جمعات کې په زور باندې ذکر هم کینو نه ناجایز دي او حرام دي چې خبرې به کې وسله کې نه ناجایز نه په جمعات کې نبی رسول الله منع کړل چې جمعات کې به خبر نه کې بس الله ذکر کوا د قران کریم تلاوت کوو په داسې انداز چې مونږ کوون کې تکلیف نه رسی بعض خلک تلاوت کوي په زور زور دام نه مناسب دي بعض خلک سادهګان چې جمعات تر اذان نکي السلام علیکم نو څوک په نپل ولاړی څوک تلاوت کوي څوک ذکر کوي نو هغه ټول ګډوډ کی نه طریقه بدای جمعات تر ازي سلام کوي نو کا سلام خو چې چا خواته کوي بس غلې غونې السلام علیکم بس ورنښ زکات چې په ټول جمعه سلام اچنه کې څوک موږ ولاړوي څوک به قرآن تلاوت کوي دا مسله ته نه دا اورېدل چې موږ ولا باندې سلام نه اچي تلاوت ولا باندې سلام نه اچي یو سړی تقریر کوي مسله کوي هغه باندې سلام نه اچي کله سلام بدغی چې سلام کې په مزه غونې باندې مقصد دا چې په جمعات کې به زور زور باندې आवाजونه شروع شي د قیامت نه خلا اوس په جمعاتونو کې هغه زور ال आवाजونه خو څه چې په جمعاتونو کې په زور اعلانونه شروع دي ایماندار د پلان کې نه خررو کښوي د کچاته مالي ویني بیا پلان کې ډېری تراولې د پلان کې نه مېری باندې سالر پاتې شوی دی چې د چا د پته نه بیا ور کوي پلان کې نه پیسې رو کې شوی دي نبی رسول الله فرمایي کله چې تاسو په جمعات کې داسې اعلان واورئ چې داسې دروغ شوی شي اعلان په جمعات کې کیږي تاسو ځان سره دا خیره وکړي چې لا راد الله علیکا الله دې ته اړو داسې واپس نکړي
هغه ایماندارو که چا مونږ ته ولې کوي ته به خدای دې تړ واپس کوي نه ولی فإن المساجد لم تبن لهذا یا لم تبن لهذا جماعتونه خدای دې پاره نه دی آباد شوي چې ته په جماعتونو کې اعلانونه کوه بعض خلک وایي خیر دی چې ته عمومي د هغې اعلان خو پکې کوه که نه نه به پکې د موندلې شوي شي اعلان کوي نه به پکې د ورک شوي شي اعلان کوي جماعت دې لپاره نه دی آباد شوی د جماعت نه بهر ورکې ودرېږه کله چې خلک د جماعت نه وځي بهر نو ورکې ورته ووایه بهې ما نه یو شی شوی دی که چېرې چا سره وي نو ماله راکړئ یا مامون ته دی که د چا وي نو بس ما ته یې نښه وي چې زه وله ورکړم یو مسله ده علماو ذکر کړي که جماعت کې د نه رک شوي جماعت کې نو صرف د جماعت خلکو ته ویلی شي چې ایماندارو ما نه جماعت کې یو شی پاتې شوی که د چا سره وي نو ماله راکړئ ځکه هغه جماعت کې دنګه رک دی هغه جدا مسله ده خو چې بهر رک شوی د هغې اعلان په جماعت کې منع دی په جماعت کې بیع او شراء منع ده بهر یو شی ته جماعت ته راغلی راځو جماعت کې به خبره وکړو په جماعت کې خرڅوي نو دا بیع فاسده پیسې د حرامې واغستې ناجایزې پیسې دې واغستې په جماعت کې یو شی خرڅول ناروا دي اغستل ناروا دي ځکه جماعت د بیع او شراء لپاره نه دی جوړ شوی جماعت صرف د الله د ذکر دپاره دی د قرآن د تلاوت دپاره دی د مونځ دپاره دی په دې کې به نور کارونه نه کېږي نو نبی علیه السلام فرمایي دا د قیامت د علامونه یو علامه ده چې وظهرت الاصوات فی المساجد په جماعتونو کې به په زوره زوره باندې اوازونه شروع شي دا بعضې خلک پکې نعتونه وایي نو هغه نعتونه هم داسې لکه د ګانو په طرز باندې او په جومات کې لوی غوبل وي یو ځای کې موږ بیان لتلي نو هغه نعتخوان به م وي او هغه خلکو ته یې تاسو م وایي او چې هغې به لغونې هغه سپیډ کم کړو نو ده به ورسره لاس داسې وخوځو چې زوره باندې وایي نو چې بیا ورپسې زما بیان نو ما پرې رد وکړه وایم دا شی د جومات بېدبي ده او دا د قیامت د علاماتو نه علامه ده چې تاسو په جوماتونو کې به زوره زوره چغې ووایئ لږونې غلي شو خو چې موږ رالو ملګرو بیا هغه خپل کار شروع کړو مې بس کوي زموږ خپله غاړه خلاصه کړه خو بهرحال دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې د جومات ادب او خیال به څوک نه ساتي په جوماتونو کې به اوازونه شروع شي او اوس خو به کې بل شان اوازونه شروع شوي تاسو ته پته ده اوس خو د موبایلو دور دی موبایل به جیب کي او په مونځ باندې به ولاړ دی کې به درز درز شروع شي پکې مخکې خو نبی اسلام دا ویلي چې صرف عامې خبرې به جوماتونو کې شروع شي پکې ګانې هم شروع شوي او رب د خیر کې نه پس به شروع کېږي ګوره چې جومات ته راځئ خپلې موبایل یې بندوئ غلطۍ کې انسان نه پاتې شي خو جدا مسله ده خو کوشش کوئ دا خپل عادت جوړ کړئ چې بس جومات ته راځئ چې موبایل بند وي وظهرت الاصوات فی المساجد بله نښه د قیامت دا ده چې جوماتونو کې به اوازونه عام شي نبی علیه السلام فرمایي وساد القبیلة فاسقهم د قبیلې مشران د قبیلې لیډران د قبیلې کبرا هغه به ټولو کې فاسقان خلک وي چې څه ګناه ده نو هغه به هغې کوي او به د خلکو مشران وي دا به د قیامت نه ښایي فاجر سړی فاسق سړی هغه به قوم کې مشر وي دارنګې وکانه زعیم القوم ارذلهم په قوم کې ذموار سړی د هغې بېوقوف او د هغې رذل سړی به بل نبی علیہ السلام فرمایي واکرم الرجل مخافة شره د یو سړی عزت به ځکه کېږي چې د هغه نه به خلک یېرېږي د یېرې به عزت کېږي نه عزت به څوک نه کوي واکرم الرجل مخافة شره عزت به کولی شي د یو سړي د وجې د یېرې د هغه د شر نه چې د شر نه به یېرېږي نو جیجي به ورته کوي ګنې مینه به ورسره نه وي او دا خو بالمشاهده به تاسو وینئ که نه چېرته یو سړی په لار باندې روان دی بدماش دی لغونې ښځې نو چې هغه ویې لکه پلان کې سلام علیکم دی ورته وعلیکم سلام خیر په خیر هلجي راځئ دمه شئ چای وڅکئ اوبه وڅکئ چې هغه وایي نه لړم لږونې اخوا شي داسې وکړم دا غټ ډله دی دا نه دی چې مخامخ نو راځئ چای وڅکئ اوبه وڅکئ او دا وکړئ چې ته اخوا شو نو بیا دغه دا په دې پښتون دا نن په دې ملک دا رواج دی د خدای رضا لپاره څه نشته خو بس دا هلته تاڼېدار دی سبا به تاڼه کې بیا زما ما سره لغونې امداد کوي او دا یې سوچو دی او دا د ګاډي والا دی او دا د لارۍ والا دی دا به بیا ما سره لغونې امداد کوي د دې لپاره د خدای رضا لپاره نه محبت شته او نه بغض شته او ایمان کامل خو دې ته وایي چې الحب لله والبغض لله یا الحب فی الله والبغض فی الله چې مینه هم د چا سره کوي چې د الله رضا دپاره کوي چې بغض هم د چا سره کوي چې د الله رضا دپاره کوي یو سړي سره د مینه ده نو په دې وجه ورسره مینه وکړه چې هغه دینداره دی دین د وجې نه ورسره مینه کوه بغض ورسره کوي نو دې دپاره وکړه چې دا سړی بې دینه دی نو ځکه ورسره زه بغض کوم او د عوامو مینه بغض چې د علماو سره نو هغه د څه نه یره جي دا نه وایي چې دا پلان کې عالم ښه دی ځکه حق وایي دا پلان کې نه دی ښه ځکه دی بدعات کوي دی رسومات کوي دا پلان کې عالم ځکه ښه دی چې دی زما ډېر خیال ساتي دا پلان کې ځکه نه دی ښه چې دی ګوړه چا باندې سلام نه اچوي بس
دا پلان کې عالم ډېر ښه دی او دا پلان کې نه دی ښه ولې ځکه زما سره دنیا په باره کې څه لین دین راغلی دی زه ترې خفه شوی یم بس هغه جومات ته نه ځم بل له ځم د دنیا دپاره چې زمونږ روانه شو نو هغه موږ دین له راوړو او دین باندې موږ چا سره نه روانه کړو اوسه پورې ګورې خو دومره چې دنیا په لین دین کې نه چا سره روانه شو نو هغه موږ دین ته راواړو بیا دکې دا نقصان دی وایي چې بیا خو هغه شانه ویلی نه شو سپا هغه یو سړي د بل سره روانه وه اوس کسې ورته وي نو ویلې نه شول بانې نه جوړېده نو هغه چېرته په غلطۍ باندې قبلې ته خپې کړې وي اوده دی خپې قبلې ته وي نو دوی راسه اوس یې مقدم لړو یو غټ کوته کې وکته او راغی هغه اوده چتې کو د خپلې ولر اخلاص کړ دواړه خپې وله ماتې کړې چا ورته وي ولې وایي بس چې نن زه په قبلې باندې غیرت ونه کوم نو بیا پې نه شم کولی د ګوره قبلې ته خپې اړولي دي نو دغه شی زمونږ د الله رضا لپاره محبت نشته د الله رضا لپاره چې سره بغض نشته خو هغه صرف دغه دی که مینه هم ده د هغه د شر نه ځان بچ کوو نو ځکه مینه کوو او که بغض هم دی نو هغه د چا نه به مجبور نو ځکه ورسره بغض کوو واکرم الرجل مخافة شره د یو سړي عزت به کېږي ځکه چې د هغه د شر نه به خلک یېرېږي او بیا نبي اسلام فرمایي وظهرت القینات والمعازف دمې به عامې شي بل اعلان ښکاره په ښکاره باندې به ډمې وي ډمان به وي دا د قیامت نښه ده والمعازف ګانې به جانې به عامې شي ربابونه ستارونه دارنګې ډول سرونه دا شیزونه به عام شي خلک به ښکاره ښکاره باندې ګرځوي او په دې باندې به فخر کوي وشربت الخمور او بل نښې دا ده چې شراب به عام څکلی کېږي شراب به خلک څکي او بل نښې دا ده ولعن آخر هذه الامة اولها د دې امت دا رستوني خلک دا به راپاسي نو په لومبنو خلکو باندې بلانت شروع کي هغې پسې به خبرې شروع کي وایي به صحابه کرام پسې نه پوهېدل صحابه کرام هغې ته علم نه و هغې نه موږ ښه پوهېږو ولعن آخر هذه الامة اولها لعنت به شروع کی آخر د دې امت په لومبنو باندې په صحابو پسې به خبرې شروع شي لکه اوس هم خلک وایي که نه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باره کې وایي دا حضرت عایشه چې ونه دا زبان درازه وه دی به نبی علیہ السلام له جواب ورګرځو حالانکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د بیبي د حضرت عایشې فضیلت په نورو ټولو ځوانو باندې داسې دی لکه څنګه چې چوري ډوډۍ د هغې فضیلت په نورې باندې دی نبی علیہ السلام به چوري ډوډۍ ډېره خوښه وه دارنګې نبی علیه السلام له خو جبریل یمین د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها پټو راوړی او ورته ویې د الله حبیبه دا به ستا بیبي وي دې سره به نکاح کې هغه څنګه زبان درازه وه کله وایي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د بیت المال مال په خپلو وارثانو باندې تقسیم کړو خپلو خپلوانو باندې تقسیم کړو کله وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه 250 پیتوي یا 50 پیتوي د نبی اسلام خلاف ورکړی استغفر الله ولعن آخر هذه الامه اولها دا رستنی خلک چې دوی به راپاسېږي لومبنو خلکو باندې بلانت وایي په هغې پسې به خبرې کوي دا د قیامت نښه ده دا وړې وړې خولې دې نه به غټې غټې خبرې راوځي دا د قیامت نښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا ویلو الله الله فی اصحابی د الله نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ ګورې زما د صحابو باره کې هغې پسې ګورې غلطه خبره ونه کوي لا تتخذوهم عرضا من بعدي زما نه رسو ګورې زما صحابه کرام دې اعتراضونو نښې مه جوړوئ زما صحابه کرام باندې اعتراضونه مه کوئ زما صحابه کرام دې اعتراضونو نښې مه جوړوئ لکه څنګه چې سړی نښه باندې ډز کوي زما په صحابه باندې به اعتراض نه کوي که چېرې تاسو کې یو سړی دومره مال خیراتي کي لکه د احد د غر عمره نو زما د صحابي هغه یو موټي ته نشي رسېدی چې هغه د الله په لار کې خیراتي کړي دي تاسو یې پسې خبرې کوئ فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم چا چې زما د صحابو سره مینه وکړه نو دا ځکه د هغې سره مینه ده چې زما د مینې د وجې نه د هغې سره مینه وکړه ما سره مینه وه نو زما د ملګرو سره ځکه مینه وه او چا چې زما د صحابو سره بغض وکړه نو معلومیږي دا چې زما سره روانه وه نو زما د ملګرو سره ځکه روانه شوه زما په صحابو باندې ځکه اعتراض شروع که په صحابي اعتراض کول دا په نبي اسلام اعتراض دی ځکه دا د هغه اصحاب دي ملګري دي بهرحال ولعن آخر هذه الامه اولها د امت رستنی خلق برا پاسیږي په لومبنو بلانت وي اوسم وي امام ابو حنیفه رحم الله پس پویځو امام شافعی داسې دی امام ابو حنیفه داسې دی امام مالک داسې دی امام احمد ابن حنبل داسې دی ائمه اربعو پس خلق لګېدلې دي او داغي تقلید باندې خلق مشرکان او کافران کړل دا شرک او کفر دی حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرنی
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم په ټولو کې بهترینه پیړۍ زما پیړۍ ده. بیا هغه کسان دي چې دوی پسې دي، بیا هغه کسان دي چې دوی پسې دي. امام ابو حنیفه خو هغه دور کې تیر شوی دی چې خیر القرون کې دی، د نبی اسلام دور ته د نبی اسلام پیړۍ ته نږدې دی. تمام امت علما د هغه په صداقت باندې د هغه په حقانیت باندې گواه دي چې امام ابو حنیفه داسې سړی تیر شوی چې یو عظیم شخصیت دی. اوس خلک را پاسله وای دی پس نه پوهېدل، دا د قیامت نه ختم رسو نشته. ولا انا آخر هذه الامه اولها. الله د قیامت نه خبردای چې رستنی خلک بلوندانو باندې لعنت شروع کی. چې کله دا نه شروع شوه دا ټول نه خلکو کې راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء. بیا په دغه وخت کې یو تک سری هوا انتظار کوي، یو تک سره ګرم هوا براشي. وزلزلتن زلزلې به عام شي، زلزلې به شروع شي. وخسفه او خلک به پزمکه کې مانډل شروع شي، پزمکه باندې به الله پاک دغه شان خلک غر کوي، ښکته پزمکه کې ځيخه. ومسخه الله پاک به خلکو شکل رواني، ماخام چې د کې انسان به سار چې پاسې کې نه زناور په شکل کې وي. ومسخه د خلکو شکل رواني دل شروع شي. وقذفه او د کانو باران براوريږي په خلکو باندې. دا لګي غنه خپات دی، الله دې موږ تاسو دغه وخت نه پاتې کړي. وقذفه نبی اسلام فرمایي د کانو باران به شروع شي. وآیات تتابع کنظام قطع سلكه فتتابع. نور داسې نه خبرې د الله د عذابونو قسمه قسم عذابونه به الله شروع کی. داسې به یو بل پسې د عذابونه را رواني لکه څنګه چې یو سړی په تسبو تار ای کې تسبیح چولی دی، هغه تار اوښلیږي، یو تسبیح بلې تسبیح پسې روانه ده وخت غورځيږي. نمبر وار داسې روانې دي کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شان نمبر وار به پتا سو باندې عذابونه راځي کله چې دا علامات شروع شي. دا د قیامت نه خېږي. دارنګه حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت نه خونه یو نه ختم ده چې لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. قیامت باندې راځي تر دې پورې چې زمانه بلند شي، زمانه بنزدې شي. څنګه بنزدې شي؟ فتكون السنه كالشهر. کال بداسې شي لکه د یوې میاشتې غونته کې. کال به دومره لنډ شي لکه یوه میاشت چې تېرېږي. والشهر كالجمعه. میاشت به داسې شي لکه د جمعې غونته کې، د یوې هفتې غونته کې. والجمعه كاليوم. او جمعه به داسې شي لکه د یوې ورځې غونته کې، او ورځ به داسې شي لکه د یو د اور د لمبې غونته کې، د یو ساعت غونته کې، او ساعت به د لمبې په شان شي. دا دور دی کنه. دا مطلب نه دی چې بس دغه حال وي. مطلب دا دی چې دا کال چې خلکو په کې مخکې زمانه کې په کار کې څومره په یوې میاشت کې څومره کار کوه هغه ما تا په کال کې نشو کولی. صحابه کرامو تاریخ چې ګورئ کنه، الله الله د 1415 کالو ماشومان به هغې په جهاد کې جنګېدل. دشمن مقابلې له بتلل. زما سره 1415 کالو ماشوم له په مونځ باندې نیولا، دا پرتوګ هم ناچي. دا د قیامت علامات دي کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانې نه به خیر او برکت ختم شي. کال به د میاشت عمر شي، میاشت به د جمعې عمر شي، جمعه به د ورځې عمر شي، ورځ به د یو ساعت عمر شي، او ساعت به د یوې لمبې په شان شي، یو پړق به بس ختم. دا دور دی. دا ډېرې نښې دي د قیامت چې نبی رسول الله سلام د هغې په شونګي ورکړې ده. یو روایت راځي، دا روایت راځي التذکره د امام قرطبي رحمه الله دا روایت ذکر کړی، بخاري روایت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا تقوم الساعه. قیامت باندې قائميږي مگر الا قائميږي حتا يقتل فئتان عظیمتان. نبی اسلام فرمایي د قیامت نه خو نه یو نه خبردای چې دوه لوی ډلې لوی حکومتونه لوی ډلې په خپل منځ کې وجنګي، جنگ به شروع شي، او هر یو دغه مقصد او دعوه به وي، دواړه به حقانیت دعوه کوي. د قیامت نه خبري یو به ز په حق باندې بل به ز په حق باندې ما وحتى يبعث دجالون كذابون. او تر دې پورې چې دروغجن دجالان به پیدا شي، دروغجن خلق به پیدا شي. نبی اسلام فرمایي قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. دیر داسې کسان به پیدا کیږي چې یو بدا دعوه کوي زه الله پیغمبر ما، زه رسول الله ما، زه رسول الله ما. ادا شروع دي ډېر خلکو داوی کړی دي. وحتى يقبض العلم. او تر دې پورې به قیامت نه قائمېږي چې علم به د خلکو نه اوچت شي. او د علم د اوچتېدو طریقه څنګه ده؟
هغه بیا وګت حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي الله پاک علم داسې نو چتای چې ګنې تا ته ماخام مسله یاد ده او سار در نه یره داسې نو چتای ولکن يقبض العلم بقبض العلماء علم چې الله چتای نو د علماء په قبض کولو باندې کوم چې علما دي هغه الله پاک واخلي رسو خلق به علم نه حاصلای نو بس خلق به دغه شان ټول نه پوهه پاتې شي عالم به الله واخلي خلق به دغه شان پاتې شي نو بس جهل پاتې شو کنه علم اوچت شو قیامت به ال راځي چې خلقونه علم اوچت شي علما اوچت شي نبی اسلام فرمایي وتكسر الزلازل زلزلې بزیات شي نو قیامت علامه به د زلزلې بزیات شي او تقارب الزمان زمانه برزدي شي وتظهر الفتن او فتنه وقار شي ويكثر الحرج وهو القتل مرګونه بزیات شي به ګناه مرګونه به شروع شي الګ داولې دما تو قتل بس درز داولې دما په خبرې کړې داولې د باندې زما پیسې وې غن را کولې هغه کوم شی باندې چې شریعت کې مرګ شته هغه واړوي په عمل کې نه او په کوم باندې چې مرګ د مسلمان ناجایز دی نو په هغه شی باندې مرګ شروع وي په نه خبره باندې الګ داولې بس د اسه دا شی وي نبی اسلام فرمایي چې مرګ به زیات شي نبی اسلام بل وی وحتا یکثر فیکم المال مال به پتا شو کې سیوا شي د کما تمخ کې نه خوي سړی به زکات ګرځي مستحق د زکات بنه ملاويږي او بلدار نبی اسلام فرمایي وحتا يتطاول الناس في البنيان نو قیامت د علامونه بل علامه بل نه خبدای چې خلک به وګدوګ لوی لوی دنګ دنګ آبادی شروع کی لوی لوی بنگلي به شروع شي ښا وحتا يتطاول الناس في البنيان تر دې پورې چې خلک به وګدوګ د آبادی شروع کی وحتا يمر الرجل بقبر الرجل او تر دې پورې چې سړی به د بل سړي د قبر په خوا تیریږي پاغي باندې بزان راغورځي کاش کدی په دې زمړ ورنده باندې راخوا او بل نه خبيدای وحتا تطلع الشمس من مغربها اوس نور کوم طرف نه راخیږي مشرق نه کنه د قیامت نه خبردای چې مغرب طرف نه باندې راوخیږي او چې کله مغرب نه راوخته نو بس د قیامت علامه ده قیامت به شروع شي او کله چې نفس نور د مغرب نه راوخیږي نو خلک بچی کی په غبرهټ بشي چې قیامت راغی په دغه وخت کې بیا خلک ایمان راړي بیا به خلک سميږي په دغه وخت چې لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا الله دغه وخت بیا ایمان چاله پیدا نه ور کوي په دغه وخت بیا په ایمانونو سره نه خلاصيږي مخکې چې ایمان نه راوړي کنه او مخکې په خپل ایمان کې اخلاص نه پیدا کړي په دغه وخت بیا په ایمان نه خلاصيږي په دغه وخت بیا په اخلاص نه خلاصيږي په خسرې توب نه خلاصيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به دومره ناګهان راځي دومره ناڅاپه برازي چې نبی اسلام فرمایي دوه کسان به بازار کې ناشتي کپڑا بیره خورا کړی ویل کړه دې کپڑے قیمت څومره دی بل به دومره دی دې دوړو بلا به نه اخلاص کړی سوداګری به نه کړی چې قیامت براغلی کله ورته وی چې نه اخلا مغونډه کا هغه بل خپل تان واپس غون کړی نه چې قیامت بقایم وي دا څنګه برازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او سړی دی او خبيله شلی زکه زمانه کې وخوي کنه ډېر اوس موږ علاقه کې حکم دي نور ساروي خډیر دي کنه خپل ساروي بیل شلی غوا بیل شلی می خبيله شلی دا په بیر روان کړي چیزې اخرما نبی اسلام فرمایي په بو سره په لاس کې ګډ به تل نه کړي چې قیامت بقایم شوی دا څنګه غهانه بقایمي یو سړی دی چې هغه به د خپل خانلو په کول لپاره اخور جوړي اخور به جوړ کی لا خپل اوخ به بکیو بکړې نه چې قیامت بقایم وي دا څه به خلک نه خبري مطلب داري اوس موږ تاسو نه قیامت تیر ده کنه په خپل کارونو کې مبتلا یو اسپته بچاته نه لګيږي او ناس په قیامت بور باندې راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سړی ټوډه ته بناسي لاس کې بنوړې نیولي دا نه بخلي لوړي خلې لبل رسول نه چې ناګهان قیامت بقایم وي دا سنا سبب قیامت قایمي عزتمن یاد اوساتای چې ګوره قیامت راشي نو بیا ایمان پیدا نه ور کوي بیا اخلاص پیدا نه ور کوي نن د خپل اعمال اصلاح پکار ده او نن خپل ایمان سمول پکار دي او دا یاد اوساتای چې قیامت لري دی او کني نږدې دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مات فقد قامت قیامته کوم سړی چې مړ شو نو بس دا قیامت قائم دی خو چې مړ شو نو بس دا قیامت قائم شو کنه که بچا قیامت قائميږي او کنه قائميږي نو پتا قائم دی ځکه چې تاسو خو هغه مقدمه شروع شو بیا خو واپس نشی راتلی کنه هغه یو سړی کې در نیولې دا کې در خو ډیرو خياري کنه بل نو هغه ته ویلکا ته ما باندې څه کې وځه مړکوم دی وجنم دی وی ولي بس تا نه څنګه راغلی ما هغه ستا خو خاطر خو ګوره کزره مرګلم نو قیامت برازي
هغه ساده سړی هغه ویره دی کېدل په کونه کې څه خیر دی چې دې زمړ کومه خو پرې به د قیامت خبره ونه رسو شي کنه نه مړ کومه چې کېدل پرې خو ده نه کېدل ته نه خو منډه کړو ته ودرې ده وای قبل چا باندې قیامت راتاو کنه خو چې دې وجه زما خو په قیامت شروع شو کنه قبل چا راتاو کنه خو چې زمړ شم به ما باندې خبر راغلی کنه نظام که په نور خلکو اوس راځي قیامت خو شروع شو کنه من مات حدیث کې راځي فقط قامت قیامته بس څوک چې مړ شنه هغه قیامت قائم شي هغه سره به حساب کتاب کیږي یا به در جنت د کړکۍ کولاویږي یا به جهنم د کړکۍ کولاویږي نو چې خپل ځان اصلاح وکړه ځکه الموت یاتی بغتة والقبر صندوق العمل مرګ خناسه پر راځي او قبر د اعمال صندوق دی اگر ډیر نخي اشراط الساعات هغه ښکارا دي ډیر کم نخي چې هغه پټي دی هغه د ښکارا کېدو دي رب العزت زمونږ استاد د ایمانونو او د اعمال حفاظت وکړي الله دې زمونږ استاد کامل ایمان او کامل عمل نصیب کړي ان شاء الله باقي علامات ته جون د نور جمعه کې بوای او اخر دعوانا